مونږ څه داسې دغه ونه لیدل چې مونږ ویو چې یاره څه زمونږ صوبې اصلي مسایل حل شو یا د دې چې اوسېدونکي خلکو په ژوند کې څه فرق راغی. اوس بیا 2024 الیکشن په نتیجه کې دوی ته د صوبې اختیار ملو شوی دی. په دې 10 میاشتو کې خو زما خیال دی د احتجاجونو نه علاوه مونږ د حکومت وجود نه لیدو. که مونږ وګورو نو هر میاشت یوه نیمه پس ته دوی احتجاج کال ورکوي. ټیک ته احتجاج هم د دوی حق دی، خو دا حق د دې ځای د خلکو هم جوړېږي چې دوی نه دا تپوس وکړو چې دا کم حکومت چې تاسو ته میرو شوی دی دا صرف د مزو لپاره خو نه دی، دا صرف د خپل پارټۍ سیاسي مقاصد له استعمالولو لپاره خو نه دی. دې سره تړلې څه ذمهوارۍ دي چې هغه تاسو ته ادا کول دي. په هغې کې خاص کر د صوبې د حقوقو خبره ده او سره د صوبې د خلکو چې د دوی مسایل حل کول ته توجه ورکول دي. که مونږ وګورو نو دا تېر 2024 چې دی دې کې تقریبا د 6,500 نه زیات د دهشتګردۍ واقعات په دغه یو کال کې وشو. دا که تاسو حساب ولګوئ نو دا تقریبا هره میاشت تقریبا د 250 واقعات جوړیږي او تقریبا د روزانه په بنیاد باندې 2 واقعات جوړیږي. دا حالات بیا دوباره هماغه 2009 او 2008 کې چې کوم حالات جوړو هغې طرف ته روان دي. دې نه مونږ دا تپوس کوو چې تاسو دې لپاره څه وکړل. د کورمې حالات ستاسو مخامخ دي، تقریبا 6.5 لکه آبادي ده د کورمې. د تېر تقریبا 4 میاشتو راسې نه دا غځای خلک چې دی د ټول ملک نه کټ شوي دي، د هغوی سره رابطې ذریعه نشته، د هغوی کم چې هلته کې زخمیان دي د هغوی د علاج لپاره څه ذریعه نشته، د خوراکو قلت هلته کې راغلی دی. تقریبا 200 نه زیات مشران، ماشومان، بچی، زنانه پکې شهیدان شو. اوس پرې د هغې مسلې طرف ته هغه شانتې توجه ورنه شو کړی شوه. دغه شانتې زمونږ جنوبي اضلاع زما خیال دی چې په ورځ کې 1 ګنټه نیمه که چېرته د حکومت پکې څه وس رسي نو دوی به باقي خو نور هغه د دهشتګردو په دغه باندې پرېښودلې شوې ده. زمونږ د پولیس وروڼه روزانه په بنیاد باندې شهیدان کېږي لګیا دي. د هغې لپاره پکار دی چې دوی کوششونه شروع کړي وي. پرون تاسو وکتل چې اخره کې خبره دې ته راله چې هغوی هغه سیاسي خلکو ته کېناستل چې کوم په دې باندې سوچ لري او دغه ته یې چې مونږ له تجاویز راکړي چې مونږ دې شي نه څنګه ځان دغه کړو. عزتمندو دا څنګه چې مکمل لاله وویل چې د قوم مشري کول، د قوم راهنمایي کول، د قوم د مسلو حل و باسل دا د هر چا د وس کار نه دی او دا شی اوس ثابته ده. دې خپل حلقې کې به وګورو. هستم ورور د کالج مثال ورکړو. دې سره یو ځای د زیم کالج هم
یو دغه باندې اپروول شوي ده. هغې کې یو کال وشو چې کلاسونه هم سټارټ. تاسو په خپله د هغې نه اندازه ولګوئ. ما ته وښایه چې په دې 11 کاله کې څه داسې غټه منصوبه دلته کې راغلي. د دې د ځوانانو له روزګار ذریعې څه راغلي. صرف په دې دا د تحریک انصاف په دې دور کې د کرپشن کې اضافه شوې ده. بله ورځ یو کس راته خبره وکړه او هغه ډېره دغه خبره وه چې یاره دوی خو د هغه ان پي په دور کې چې کوم کرپشن و هغې باندې دا خبره یې ور واړوله. یو سرکاري افسر و هغه راته دا ووایي چې یاره د کور الاټمنټ سرکاري کور الاټمنټ وایي د هغې رانه 100 لکه روپۍ غوښتلې چې دا راکړه نو هله به ستا الاټمنټ دغه کېږي. چې دې ته خبره راشي بیا به صوبه څه ترقي. نن دا سوچ پکار دی چې مونږ ټول وکړو. نن د دې وخت دا ضرورت دی چې مونږ ټول را یوځای شو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور لاس مضبوط کو چې هغه بهتر انداز سره زمونږ د پښتنو راهنمایي هم وکړي او زمونږ چې کم مسایل دي زمونږ چې کم دلته کې ستونزې کمې کشالي دي چې هغې لپاره هغه اواز اوچت کړی شي او زمونږ حق مونږ له دلته کې راوړي. عزتمندو په دغې حوالې سره زه ډېر دا په دې باندې د شوډا کونسل ملګرو له مبارکي ورکوم چې دوی دا تنظیمي طور باندې دا کار سلسله روانه کړه